دا چې په سلو یې د سلو کالو ننګ تازه دی، دا څوک وجلی شي د خلکو ته به مړه وایي څوک. کاټلنګ پریس کلب او کاټلنګ پښتو ادبي جرګې د صحافت د نړۍ د وتلي نوم ارواښاد رحیم الله یوسفزي د ړومبي تلین په لړ کې د یوې درنې دستورې تابع کړې وه. د سماجي کارکن محمد ادریس باچاجي په حجره کې د دغه زړه پورې دستورې صدارت د مردان سیټي میر حمایت الله مایار کولو. پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزي او ستر خبریال شمیم شاهد مشران میلمانو. د نظامت چارې محمد ایوب تر سره کړې. شاعرانو ادیبانو د نوموړي پیاوړي رحیم الله یوسفزي د کار او زیار ستاینه وکړه او هغوی ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. د ارواښاد رحیم الله یوسفزي جانشین فرزند ارشد محمود یوسفزي او نورو خبریالانو مشتاق یوسفزي، حسن خان بنگش، ډاکټر شوکت حیات د هغوی په مثالي کردار زړه پورې بحثونه وکړل او هغه نه صرف د صحافتي قدرونو امین وبولو بلکې د رحیم الله یوسفزي د سماجي خدماتو ډیر په شدومت سره ستاینه وشوه. رحیم الله یوسفزي صاحب د پښتونخوا یو داسې نامتو صحافي تیر شوی دی چې هغه د اصولو او د صداقت یو داسې فضا قایمه کړې ده چې هغه اثر په ډیرو صحافیانو شته. هغوی که په پښتو کې کار کړی، که په اردو کې کار کړی دی او په انګریزۍ کې خو هغوی خپل ټول صحافت کړی دی. نو د افغانستان د چارو د ماهر په حیثیت، د پښتنې سیمې د چارو د ماهر په حیثیت باندې د هغوی هره خبره، هره وینا، هر رپورټ چې دی هغه تر اوسه پورې ډیر کوټلی او ډیر مبارک دی. نو زه ګڼم چې رحیم الله صاحب د صحافیانه اقدار هم ډیر خیال ساتلی دی، د پښتونولۍ هم ډیر خیال ساتلی دی او د دین هم ډیر خیال ساتلی دی. رحیم الله صاحب زموږ له کالو شي جدا شوی دی. رحیم الله صاحب چې څنګه د صحافت په نړۍ کې یو لوی نوم او هغه خپل صحافتي خدمات ډیر په دیانتدارۍ سره سرته رسولي او په کومه خبره بم چې هغه خبر ورکول او د هغې تحقیق به سره او د هغې معلومات به سره پورو او په هغې باندې خپل یو رایه قایمول او د هغې نه پس به یو رایه ورکوله. نو په دغه باندې هغه یو ځانګړی مقام د صحافت په دنیا کې پیدا کړی. د هغې سره نور سماجي کارونه هم ډېر کړي په خپل کلي او علاقه کې، د وړو کارونو والې تر غټو کارونو پورې، که د سکول او د ماشومانو سره او مریضانو سره همدغه شان دلته ترقۍ کارونه، که هغه روډونه وو، که سکولونه وو، کالجونه وو او کاغه د سوی ګیس او د بجلی منصوبې وي، په هغې باندې هم ډېر زیات کار کړی دلته کې. او څومره چې په اقتدار کې خلک وو هغه ته رسېده، د دې علاقې د خلکو مسلې به یې رسولې. رحیم الله صاحب په خپله ځاني هغه د دې علاقې یا د دې منطقې یا د دې صوبې شاعر صحافي نو، بلکې هغه د ټول پاکستان یو ډېر ځلنده ستوری. هغه د خیبر پښتونخوا نوم چې کوم دی هغه دنیا ګوټ ګوټ ته رسولی دی. د هغه په مشرۍ کې دلته کې انګریزي صحافت چې کوم دی نو هغې ډېره وده کړې ده. یوازې انګریزي صحافت نه بلکې زه دا وایم چې د رحیم الله صاحب د وجې نه نن پښتو چې کوم دی نو هغه د صحافت یو ډېر غټه ژبه ده په نړیواله سطح باندې او د دې ټول کریډټ هغه ته ځي ځکه چې ړومبی هغه چې هغه په بي بي سي باندې، هغه په وایس اف امریکا باندې او په نورو ریډیوګانو باندې په پښتو کې دې منطقې د افغانستان په اړه خبرې اترې شروع کړې او د هغې نه نن پښتو چې کومه ده نو هغه په نړیواله سطح باندې په صحافت کې ډېر. بیا رحیم الله صاحب شخصیت خو داسې دی چې ما په خیال هغه د کاټلنګ یا د بایزی نه، هغه یو نړیوال شخصیت دی. خو د جرنالیزم سره د پاکستان او د خیبر پښتونخوا سره د هغه چې په دې خپل علاقه باندې کوم خدمات دي، نو زه وایم چې هغه دلته کې یو سیاسي لیډر یا یو بل داسې چې کوم دی، زه د هغه که جرنالیسټ هم نو هغه یو سوشل ورکر ډېر زیات و. نو ډېر خلک ورپسې د هغوی چې څومره کسانو هغوی یاد کړو، د هر چا سره د رحیم الله صاحب باره کې کیسې وې او هغه کیسې چې کوم دی هغه دلته کې خلکو شیر کړې. زما تمه ده چې د کاټلنګ پریس کلب او د کاټلنګ پښتو ادبي جرګه چې کومه ده هغه به دا هلې ځلې چې کوم دی په آینده کې هم جاري ساتي او هغه به زیاتر د سوشل ورک حوالې سره به پروګرامز وو. بیا به د ایجوکیشن حوالې سره هغه یو ډکشنري وه، د هغې مثال د یو ډکشنري و، څنګه چې په ډکشنرۍ کې د هر لفظ دپاره خپله معنی وي، دغه شانتې هغې د هر فیلډ کې چې کوم دی د هغې خپله ماهرانه رایه به ورکوله. نو موږ به اکثر دې سره د ایجوکیشن حوالې سره، د بورډز حوالې سره دا ټول ډسکشن کوو.
او هغه کول چې دي هغه څه دي چې ته د نړۍ دپاره د عوامو دپاره د کمیونټي دپاره چې دی د خیر ښېګړې کارونه وکړي. نو ستاسو ډېره ډېره شکریه چې تاسو دا پروګرام ارینج کو. په خپل وړوکي څادر کې تاسو یو ډېر غټ کار وکړو. د کاټلنګ پښتو ادبي جرګې تحصیل کاټلنګ او د کاټلنګ د صحافیانو نماینده تنظیم د کاټلنګ پریس کلب چې هغوی د خپل نامتو وتلي صحافي او پښتون مشر رحیم الله یوسفزی چې زما محترم والد صاحب او زما پلار و، د هغوی په یاد کې نن دا دستوره را جوړه کړې وه او د کاټلنګ د پښتنو د کاټلنګ د صحافیانو د هغوی سره مینه محبت دی، دا د هغې اظهار دی چې نن په کوم الفاظو کې زما مرحوم پلار یاد کړی شو. د هغوی د ژوند افکار، د هغوی د ژوند محنت، د هغوی د ژوند ډېرې ښایسته او رنګینې برخې نن یاد کړی شوې د مشرانو طرف نه چې پکې ډېر ښو خلکو، درنو مشرانو، شعراو، صحافیانو او سیاستمدارانو شرکت کړی. نو دا ټول ښایي چې د کاټلنګ پښتانه غیر پښتانه خپل مشران خپل اتلان نه هېروي. په دې موقع د رحیم الله یوسفزي په نوم د یو فلاحي ټرست د جوړولو اعلان هم وشو. محمد ایوب، پښتونخوا ریډیو، مردان.